لك عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابی دی. د کور والا رشتہ داران تر دې پورې چې زوی مسلمان شو اسلام قبول که خو د اقشان ته په کفر او شرک باندې ولاړ دی اسلام نه قبلوي او د کورو په کور خوا کې یو کمره وه هغې کې د ځان دپاره یو معبود جوړ کړی یو بوتي ځان دپاره جوړ کړی او وی چې دا زما خدای دی دا زما معبود دی د هغې عبادت به یې کوو د رشته دارانو هغوی وی دی په دې خبرو باندې نه پوهېږي نو دا بوت چې دی دا یو ورځ یې واغسته او ویسه ډیران ته یې وغورځاو دی چې راغی وی زه زما د خپل معبود عبادت به وکړمه چې کله راغی دغه کمرې ته ګوري نو د خدای نشته دی خدای ورک شوی تل دی دی ګرځي یو خوا بل خوا اخوا دی خوا اخر یې هغه کته په ډیران کې ومونده راوچته که وی لمبه غسل یې والا ورکه او راوړه بیا یې هغه کمره کې کېښود وی زه سهار به زه راځم د دې عبادت به بیا کوم د ده رشته دارانو کې بیا هغه کسان لاړه د ده دا بوتي واغست او بیا یې وغورځو ډیران ته دی چې په سار مال باندې راغی بیا کمره کې ګوري د باطل معبود بیا نشته دی د چې ورته خدای وي هغه بیا ورک شوی دی دی ګرځي یو خوا دی خوا ګرځي نشته دی اخر چې وکتل نو بیا په یو کنده کې پروت دی د سوچ کو سړی وي دا خو زما غلطي ده ځکه چې ما دله څه آله د مدافعت نه ده ورکړي که څوک راځي او په ده باندې حمله کوي چې دی ورله هغه راچي نو څه چالې وکړه چې توره یې راواغسته هغه یې وله ورکړه او چې څوک راځي هم بس سر ترې نه ووه په دې سره خپله دفاع کوه لاړ ترې نه سارې مال دی خو وي چې زه به سارې مال بیا راځم ته د کوم رشته داران چې هغوی یاره دی په دې خبره باندې نه پوهېږي د ده هغه باطل معبود چې کوم د ځان لپاره بوت جوړ کړی و هغه یې واغست او یو سپي طرف سره چې دی هغه غوټه که او یو کنده وه د مردارو د سپو د دې هغې ته یې وغورځو دی چې راغې نو ګوري یو خوا بل خوا خدای رک شوی نشته آخر چې دغه کندې خوا ته راغی چې وی کتل نو د ده معبود هغه کته مردارانو سره خرو او سپو دو سره پروت دی دته په دغه ځای کې یو دم د دې خبرې احساس شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره کوي هغه بالکل رښتیا ده دا څنګه خدای دی چې دې ځان نشي بچ کولی نو ما به هغه دې څه بچ کي ما نه به څه تکلیفونه هغه لرې کي نو دغلته څه وایي برئت من الاصنام كلها یا رب برئت من الاصنام كلها یا رب وآمنت بالله الذي هو غالب ما د هر بوتانو باطل معبودانو نه مې بایکاټ کړلی او نه زه بیزاره شوی ما وآمنت بالله الذي هو غالب په هغه الله مې ایمان راوړ دی چې هغه زړور ذات دی کلمه ویله او مسلمان شو